درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة قوله خبثت نفسي. نوې باب شروع شو. بله موضوع ده. یو سړی ووایي زما نفس خبیث شو، نو داسې ویل مکروه دي. زما نفس خبیث شو داسې ویل مکروه دي. زمونږ علاقه کې خو څوک داسې نه وایي، عربو کې دی شي ویل، خو د دې د معنی والا الفاظ مونږ خلک هم وایو. که سړی بې سوره وي که نه، نو عرب به چې بې سوره و هغه به ویل خبثت نفسي، وایي زړه نفس مې خبیث شوی دی. او خبیث معنا ده پلیت. او مونږ او تاسو خصوصا چې دا لږ انګریزي ویلي کني، نو چې انګریزي نه ویلي دا انګریزي عامه شوې ده. عام قسم وایي په معنی نه پوهېږي، او وایي چې طبیعت یې خراب وي، یاره نن بور یم وایي طبیعت مې نن بور دی. یو د انګریزي بور دی او یو د عربی بور دی. عربی کې بور هلاکت ته وایي. نن بور یم معنا څه؟ نن هلاک یم، تباه یم، برباد یم. داسې ویلو مکروه دي. 1941 نمبر حدیث شریف دی، 1739. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. زمونږ استاد مور بی بی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه دا حدیث روایت دی. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي. الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، پیغمبر علیه السلام ویلی دی، لا یقولن احدکم، تاسو کې د هیڅ کس دا خبره نه کوي، دا وینا دې نه کوي، داسې دې نه وایي خبثت نفسي چې زما نفس خبیث شو، ولکن لیقل، لیکن د دې په ځای دې داسې ووایي لقست نفسي، زما نفس غافل شو. د خبیث په ځای دې غافل وایي. دا متفق علیه حدیث ته امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کی کتاب الادب کی باب لا یقل خبثت نفسی، او صحیح مسلم شریف کی امام مسلم رحمه الله کتاب الالفاظ من الادب باب کراہیت قول الانسان خبثت نفسی. مسند احمد شریف کی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ په نهم جلد کی 24298 نمبر باندې دا حدیث ذکر کړی دی. 24298. امام ابو داود رحمه الله، امام ابن حبان رحمهم الله، د حضرات محدثینو د حدیثونو په خپل کتاب کې دا حدیث مبارک راوړی دی، ذکر کړی دی. قال العلماء، عالمان بیا د دې حدیث په شرح کې وایي معنا خبثت غست وهو معنا لقست ولكن كره لفظ الخبث. د خبیث معنا لغت کې دا د نفس سکون بربادېدل. د نفس سکون، کله یو انسان وي کنه په سکون وي، په آرام وي، او کله یو سړی بېچین وي، ذهن کې په سوچ کې په زړه کې انتشار وي، او دغه معنا د لقست هم ده. خو د نفس دپاره د خباثت الفاظ نبی علیہ السلام نه دي خوښ کړي، د هغې په ځای وي دا بل لفظ وایي. دا یاد ساتئ زمونږ او ستاسو د دین یوه حصه ده باقاعده، چې کله د یو معنا دپاره دوه الفاظ استعمالیږي او یو ناپسندیده او یو ښي که نه، نو هغه ناپسندیده به پرېږدم، هغه به نه استعمالوم. دا مونږ او تاسو ته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الفاظو چناو ښیي، د الفاظو سلیکشن راته ښیي چې الفاظ به د یو موقع دپاره څنګه منتخب کړي، کوم قسم الفاظ به وي. ستاسو خیالي مونږ او تاسو له خو خولې له چې څه راله بس که هغه پاک الفاظي پاکې خبرې، که هغه ګنده الفاظي ګنده خبرې، که د هغې مطلب ښه روځي که بد روځي،
مونږ خو د دې پروا نه ساتو، خو ناکله چې د خپل پیغمبر کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله، نو اوس مونږ په دې الفاظو کې په دې خبرو کې آزاد نه یو پرېښودلی شوي چې د خپلې خوښې د خپلې طبع الفاظ به وایو، ځان دپاره به هم خراب الفاظ نه استعمالو. دا اوس چې سړی وایي چې زړه مې خبیث دی نو ځان یادوي که نه، د ځان دپاره به م خراب الفاظ نه استعمالوم. نو اوس د بل دپاره خو به بیا په طریق اولا په سر کې به بیا د هغه دپاره غلط الفاظ نه استعمالوم. الله پاک دې زمونږ زبانونه زمونږ د خولې په صحیح ټکو په صحیح الفاظو آموخته کړي. کوم غلط الفاظو باندې چې آموخته شوي دي عادت پرېښودل خو ډېر ګران کار دی، خو نیت چې سړی وکړي الله نه وغواړي چې خدایه زما د پوچو الفاظو نه د خرابو الفاظو نه دا خوله دا زبان بچ کړي، انشاءالله الله پاک به بچ کوي. الله پاک مونږ او تاسو سره دومره مهرباني کړې ده، وي دا انسان چې کله د 4 میاشتو شي د مور په ګېډه کې د 4 میاشتو عمر شي نو د کې روح واچولی شي ساه، نو دغه ساه خو اوس پایله هم غواړي که نه، دی به 9 میاشتې پس یا 10 میاشتې پس دنیا ته راځي. نو دا 5-6 میاشتې چې دي د پایي په څه باندې پایي دله غذا پکار ده، نو غذا به څنګه ورکولی کېږي؟ په خوله خو نه ورکولی کېږي، بعضې خوراکونه داسې چې په خوله نه په ډریپ ورکولی کېږي، د ډریپ په ذریعې سره خوراک میلاوي. نو دته د مور په ګېډه کې الله پاک یو ډریپ ولګوي. اوس د ډریپ دا تارې د کوم ځای نه راوړو، هم په دغه ځای کې الله انتظام وکړو، نوم سره یې وله غوټه کړو او د مور د وجود نه ورته ډریپ چړاو شو، هغې نه ورته اوس وینه ورکولی کېږي. او دا کومه وینه ده چې د دې زنانه به هره میاشت کومه وینه راتله او د مونځ او د روژې نه به پرې وته او بیمارېده به، نو هغه وینه اوس د ده له د خوراک په طور الله پاک ورکوي. خو دا وینه خو ځان له پلیته ده، ناپاکه ده ناپاکه ده. نو اوس یو د دې دا طریقه وه چې په دې خوله یې وله ورکولې، خو الله پاک په دغه ځای کې دا انتظام وکړدلی دا خوله پاکه وساتله چې سبا ته دنیا ته لاړ شي نو په دې خوله باندې به زما پاکه نامه اخلي، نو دا درله زه پلیتوم نه. الله خو زمونږ او ستاسو دومره لحاظ وکړو، مونږ په الله ډېر ګران یو، خو ولې زه چې کله دنیا ته رالم نو راشه اوس د خپلې خولې لږ حال احوال وپوښتم، لږ معلومات وکړم چې دا خوله ما په کومو کومو شیونو پلیته، په کنځلو مې پلیته کا، په پوچو مې پلیته کا. پوچ سپین ګیری دی او څه وایي؟ پوچ وایي. بال بچهداره دی او څه وایي؟ پوچ. شرمېږي نه، د ده دا خیال دی چې ګینې ما نه څوک تپوس کولو والا شته نه، ولې نشته؟ چې چا دله دا خوله پاکه ساتلې وه او تا په دې پوچو پلیته کا، بیا د نه داسې ښه تپوس کوو، تپوس خو دلته ورځ نه ده، هلته ده. او بیا دغه شان حرام مې پرې وخوړه، څښا څیزونه مې پرې وخوړه، حرام مې پرې وخوړه، سوځېدلې روټۍ مې پرې وخوړه، الله پاک راله نه راکول پلیته او زه پرې خورم. نو د خبرې اصل مقصد نن دا دی د دې ننني باب او د دې ننني حدیث چې دې الفاظو ته به خپل پام کوو، داسې الفاظو نه وایو چې هغې سره د مخکې انسان زړه ازار شي، زړه ورسره خفه شي. مونږ خو ټکورې کوو که نه، زمونږ د ځینو خلکو یو آموخت دی او هغه دا دی چې مخکې لا ستنې وایي او بیا لا وایي مړه به ستنه ستنه یې وله مې وویل هډوکي کې وي او که پسته کې وي، داسې هم وایي هډوکي کې وي او که پسته کې او مې لړزولو. د سلام په ځای د ده عادت دی چې هغه په عذاب کې وی کړی او واوه. یو بل نصیحت درته کوم دی، زمونږ او ستاسو دې کلي وطن کې نه دی چا در پسې یو غږ وکړو په هغې غوسه نه شي، که غوسه درله درم لکه نه نو ښکاره نه کړي هغه غوسه ګیني، بس بیا به ډرامه شي لوی وړو ته هغه به درته وایي. ډېر رذیل قوم سره مخ دی، ګورئ ډېر خراب پلیت انسانان شته دی. که لږ خو چا یو خبره در پسې وکړو په هغې دله قهر درلو، بس په کومه کوڅه چې ځې لوی واړه به درته هغه وایي. یقین وکړه زمونږ دې کلي کې ځینې کسان داسې دي مشران دي سپین ګیري دي، لیوني نه دي والله سم دمو. ګینې تاسو یې همزولو نه تپوس وکئ د ده مازغو کې څه فرق و؟ نه سم دمو ټیک ټاک و، خو د لوی وړو موته ورپسې جر جر شروع کړي دي او خبره ورته کوو هغې سره اخبار څه شوی دی؟ لیونی شوی دی. نو یو د دې خبرې خیال هم وساتئ که درله غوسه درله په داسې وطن کې یئ چې هغه غوسه ښکاره نه کړي، ګورئ دله مزه ورکوي خوند ورکوي، ده ته خو دا پته نه لګي چې زما عملنامې نه څومره نیکۍ احوال وتې، ما څومره ځان له د آخرت کور ونړولو، برباد مې کړو، تباه مې کړو. نو د الفاظو په حقله به ډېر کوشش کوو چې مونږ او تاسو مهذب الفاظ استعمال کړو، مهذب الفاظ. ګوره د حدیث پاک کې راله چې د ځان دپاره مهذب لفظ استعمال کړه، نو چې د بل نمبر راشي بل دپاره به څنګه نه استعمالوم مهذب الفاظ. دې د وجې نه خو نبي علیه صلات وسلام فرمایلي دي وایي خوږه او نرمه خبره نه دا صدقه ده، وي خیرات لیکلی کېږي. زمونږ او ستاسو د کلي وطن کې ځینې مشران داسې دي که نه هغه په نرمه پسته او خوږه خبره مشهور دي،
نو هغه سره چې واړه مدريږي خوشاله چې لوی ورته ودرېږي خوشاله وي پولیس چې ولا غرب ورکو هغه ته هم دواګانې کوي نو پستی او نرم خبرې والا دي په دې مشهور دي چې هغه سره ولاړې خوند لږ کوي خبرې یعنی همدا زموږ استاد غونډه خبرې کوي او ځینې کس چې د کوڅې په هغه سر ویني ته چې دی خو مې نه لیدلی د سره به اوس خبرې څنګه کوو ته خو خولې پورې سپی تړلی یار ته او بیا نو ورکې د جومات تمیز وي چې دا خو جومات ته ګینې دلته به لږه ګزاره وکړم او دا خو اجره ده دا خو اوس مېلمه راغلی دی دا خو پردی سړی دی د ده مخکې به لږ نو الله پاک نه غواړو چې الله زموږ او ستاسو د خبرو په حوالې سره د خوی خصلت نرم کړي د الله پاک ښه کړي مشر سره د مشر په انداز کې هر چاته وایي تا داسې کړي دي تا داسې کړي دي مشر ته یو ټکی لږ سم کوئ تاسو داسې ویلي دي تاسو نو دا بیا په عملنامه کې صدقه لیکلی کېږي خیرات لیکلی کېږي صلی الله تعالی علی خیر